زه تاسو ټول ته خواست کوم کله تاسو ماشوم تاسو ته وي چیرې زما طبيعت ټیک نه دی ز سکول ته تلل نه غواړم زما طبيعت ټیک نه دی ز مدرسې ته تلل نه غواړم یا ماته مدرسه کې مسله ده یا اسی تاسو ته وي چیرې ز په مدرسه کې ماته مسله ده نو تاسو د خدای او د رسول لپاره هغه فورس کوي مو هغه کې نه وي چې بچی تاسو په مسله ده د چانه مسله ده ما خپل خبره وکازو وسکیږم نه یو پیروي یا دوی چیرې ز نظم سکول دا بالکل نه زی هغه سپیس ورکوي هغه داسې ماحول ورکوي چې هغه به ریلیکسي کور هغه ته جیل نخکاری یا جهنم ورته نخکاری داغي سره یو دا مسله جوړه شوې ده چې نن سبا زمونږ طالب علمان سټوډنټان ینګستر هغه د څه مسلې راشي نو د کور د فیملی د یری د وجې یا د والدینو نه قار درل د وجې هغه خپل والدینو سره رستو چې بیا معلومات کوي چې مسله سوا نو دا ویل کی چې ماشوم چې سکول د نظم مدرسې د نظم والدینو فورس کړي دي چې راته خامخا سکول د مدرسې ته وځي هغه چې بیا تللی دی نو بیا بالکل غیب شوی دی بیا والدین پریشان مې فیارم کی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن په یو ډیره مهمه موضوع باندې تاسو سره خبرې کوم چونکې دا د دې وخت حاضر وخت چې دا ډیره اهم موضوع ده د بدقسمتۍ نه زموږ په معاشره کې دا صورتحال روان دي زموږ ماشومان کشران کول چې دا ډیر سنسټیو دي ډیر زیات حساس دي او دیتا موږ دا خبرو کو چې د سلف ریسپیکټ او د سلف اسټیم خبره بو چې ډیر زیات محسوسي او یرمات سو پتیزه خبرونه کې مت سو غوسونه کې زموږ په معاشره کې کومګو ګورو جنریشن ګیپ ته او داغه جنریشن ګیپ کې د والدینو او د ماشومان په منځ کې دومره ګیپ ته چې هغه ماشومان خپل مسلې والدینو ته نشوي ډیر کلوزلی اوپنلی نشوي داغي سره یو دا مسله جوړه شوې ده چې نن سبا زمونږ طالب علمان سټوډنټان ینګستر هغه د څه مسلې راشي نو د کور د فیملی د یری د وجې یا د والدینو نه قار درل د وجې هغه خپل والدینو سره خپل مسلې نشي شیر کوي که د معاشري مسلې که د سکول مسلې که د مدرسې مسلې په دغه سلسله کې په تیرو دریو څلورو ورځو کې زما سره کم از کم 15 شپږو فیملی جنر سره رابطه وشو چې زمونږ ماشوم به درکه شوی دی شپږ کاله نه خلص کاله 15 کال عمر دی مدرسې ته مونږ لګلې یا مونږ سکول ته لګلې او د سکول نه به درکه شوی دی هفته کېږي دوی کېږي زمونږ په کلی کې داسې واقعیا اوس مغه ماشوم لا فلحال معلوم شوی نه دی رستو چې بیا معلومات کوي چې مسله سوا نو دا ویل کی چې ماشوم چې سکول د نظم مدرسې د نظم والدینو فورس کړي دي چې راته خامخا سکول د مدرسې ته وځي هغه چې بیا تللی دی نو بیا بالکل غیب شوی دی بیا والدین پریشان مې فیارم کی زه تاسو ټول ته خواست کوم کله تاسو ماشوم تاسو ته وي چیرې زما طبيعت ټیک نه دی ز سکول ته تلل نه غواړم زما طبيعت ټیک نه دی ز مدرسې ته تلل نه غواړم یا ماته مدرسه کې مسله ده یا اسی تاسو ته وي چیرې ز په مدرسه کې ماته مسله ده نو تاسو د خدای او د رسول لپاره هغه فورس کوي مو هغه کې نه وي چې بچی تاسو په مسله ده د چانه مسله ده ما خپل خبره وکازو وسکیږم نه نو دغه زما تاسو ته خواست دی که دغه ماشومان تاسو اورینا د سپیس نه ورکوي د دې د سلف ریسپیکټ او د سټیم خیال نه ساتي دغه ماشومان بیا د سکولونو نوم پټیږي تختیبات تاسو هم پریشان کی مېندې پریشان کی او د کور ول لپاره یو ډیره غټه مسله او د خفقان جوړ شي فیملی لپاره تاسو زما سوال لري کله ته ماشوم چې سکول ته تلنه غواړم بهشکه یو پیر دوا په میاش کې ماشوم اسیم ویچر سکول د نظم یو ورځ باندې اسم نه کیږي روټین دی نه خرابي ماشوم که یو پیر وی یا دوی چې نظم سکول دا بالکل نه زی هغه سپیس ورکوي هغه داسې ماحول ورکوي چې هغه به ریلیکسي کور هغه ته جیل نخکاری یا جهنم ورته نخکاری والدین ول خدا نه خواسته چې پولیس نخکاری او یریږي تینا نو د خپل بچو سره مينو کوي هغه سپیس ور کوي هغه یو کار نه کول غواړي نو هغه فورس کوي مو خبره زمان سکول څنګه له مرسیت سره سره ګل درګه د فاطمه کې راټونه وره تاسو ماشومان باندې راټي کوي موږ د کور سکول دی او باندې خپل ماشومان د مانو واغه بل زما ریکوست د سکول ټیچرانو ته یا د مدرسې استادانو محترمو ته چې ماشومان دغه درشنو دغه د استطاعت مطابق د منټل لیول مطابق یا د قابلیت مطابق دوی ته تاسو زده کړه ورکوي تعلیم ورکوي برډن په ما چوي دغه برډنوم د منټلی په سټرس کې ساتي او نورم د بالفرض رټي کی او سبق زوتی یا پوي کې نه کنسپټ کلیر نه نو هغه ته د یو ډیر برډن ښکاری او بوج ورته ښکاری په دې کې ناکام کیږي بیا والدین دا غین ریزلټ غواړي او په ډیر کورس کې هغه ریزلټ نشي جوړوي نو بیا یو طرف ته موږ بیا تاسو ته پته چې د میټریک نه پس او یا د اف سی نه پس چې ایگزامز وشي ریزلټ راشي نو بیا چا خودکشي کړی او چا ګولې خورلې ولي
د مارکس کم دی یا والدین ایکسپیکټیشن سی وای نو دا زما تاسو ته خواست دا یو سوشل ایشو په دی باندې خبرې کول غوښتل امید ده چې تاسو بری باندې فکر کوئ خا د آباد بریالي اوسئ